أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ نحل دا هم مکی سورت ہے. مکه په اخیری دور کې نازل شوه ده. دوی د عذاب مسلسل مطالبه کوله، دا غي جواب الله تعالی ورکړي، بلکې ربي آیت کې دا غي جواب الله ورکړي ده. او همدغه آیت د ټول سورت تقریبا تمهید ده او بیا بهترین انداز کې الله تعالی دلایل بیان کړي. یعنی که یو سړی دا وایي چې زه په دې کائناتو کې سوچ کوم یا دې کائناتو کې الله تعالی څنګه خبره کړې ده، هغه د سورۃ نحل پڑھو او دین اوسه بیا سورۃ انعام او بیا رنګ سورۃ یونس کې باقي کې څه حصے دي. په سورۃ نحل کې الله تعالی د دې کائناتو یو بهترین نقشه پیش کړی ده. بهترین طریقې سره الله تعالی دې تاسو سینې هغه لپاره کولاوي کی. اتا راغله ده راغه امر الله حکم د الله تعالی فلا تستعجلوه، بس جلدی مکوئ تاسو. راغه تاسو به بار بار کوله. سورۃ عنکبوت یو نمونه ده پر یو آیت تاسو نورم دي کنه 450 نمبر آیت 54 کې چې ويستعجلونک بالعذاب، دوی جلدی کوي تا نه په عذاب باندې چې کنه زرد عذاب راشي. سورہ عنکبوت آیت نمبر 54 کې راغه حکم د الله تعالی بس جلدی مکوا. سبحانه پاک هغه وتعالى اولوی ده یا اوچت عما یشرکون، دا هغه چې دوی شریکي. ينزل الملائکه اغه نازلې فرشتي بالروح په وحي سره من امره د خپل حکمنا على من فغشابن يشاء غړي من عباده د خپل بندگانو ان انذروا دا چې ويروي انه چې بشک شان ده لا اله نشتبل معبود الا مگر انا امزيما فتقون ما نو يريږي. خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه والارض اسمکا بالحق بحق سرا تعالى لوی دې عمد اغسنا یشرکون چې دوی شریکي. خلق الانسان پیدا کړی دي انسان من نطفه د منینا فاذا بسنا صافه هو اغا خصیم جګړمار دې مبین خارا. یو آیت لوی تفصیل غواړي. همدغه یو منی ته سوچوګه څومره ګنده نطفه ده، څومره بدبوې ده چې یو قطره د انسان نه خارج شي چې ټول بندنی وینځلې نه ویني سره پاکیږي نه، دومره هوا ګنده ده وغیرہ. بهر دغه تفصیل کې ونور څه نو الله وایي چې ته د دې آیت مراد ده چې کله چاته دمکی ور کوي کنه یا زورور سره چې کمزوري توایي چې ولې ته ماته معلوم نه ایته اصلیت ماته معلوم نه ده. اړیر غصه انداز ده الله تعالی. ته غلط په خپل اصل باندې سوچوګه چې کومه غسخه ټوکړې نه او پسخه حالت کې او پسخه دې کې ما پیدا کړې او تر دې به ما سره جګړه کوي. دې د شدید ترين الفاظ الله تعالی دې موږ تاسو معاف کړي. همدارنګه دا ټول یو آیت باندې والانعام او ثروي خلقها پیدا کړی دی هغه لکم تاسو لپاره فيها باغې کې دفء د سړنا بچاو جرمو ته ویل کیږي. لکه د مونږ چې کوم د سرمنو نه کمی کپڑی یا کوټونه یا موزي یا بوتان وغیرہ جوړو هغه ته ویل کیږي. لیدر نه چې کوم جوړیږي. ومنافع وفیدی ومنها ودینا تاکلون تاسو خوراک کوي. ولکم تاسو لپاره فيها بدید ثروو کی جمال خایسته، څومره خایسته لپاره موږ اسونه وګورا یا موږ نور جناور پرندې وغیرہ یا موږ د کم چې د لوی کورونو کې نه تاسو وګوري مور ساتلی وی ځانې ساتلی وی همدا غره کې اسبو کې خایسته همدا غره کې په خسته غډاونو بيزو وغیرہ کې. حين باغ وقت تريحون چې تاسو مخام راولي وحين باغ وقت تسرحون چې تاسو سار وقت بوزي وتحملوا او اغوي او چتئی اثقالکم تاسو بوجنا الى بلد اغخار طرف ته لم تكونوا چې نوې تاسو بالغیه اغه تر سون کی الا مگر بشق الانفس په مشتقت سره د ځانونو نه، یعنی پښلیدو د سینې د موږ خپل ژبه کې د غریبي چې ورته وایو چې د غریبي می خوشلې دي سینه می ستړې شو نه دا تاسو الله تعالی پیدا وکړل دې ذریعہ سره. ان بشک ربکم رب استاسو لرؤف مهربان دے رحیم معافی کون کے دے.
والخيل او اسنا والبغال او کچره والحمير او قرنا لتركبوها چې تاسو سوارلې کوي باغې باندې وزینتن او دغه ذریعہ د زینت د خایست اوس پورې خلق خایست لپاره د شونه ساتي خاص کر اسونه ويخلقو او هغه پیدا کوي ما هغه شی لا تعلمون چې تاسو به نه پوهیږئ نو هغه وخت صحابه کرامو هغه وخت د خایست دا شی نو او هغه شی به پیدا کوي تاسو به نه پوهیږئ اوس د خایست شی نو موږ سره نور دي گاډي دي موټري دي ټویټر ده کرولا ده او مرسيډیز دي او پلانې ده او فلانې ده او فلانې ده ساره وخت موږ وباسو خوشحالي ګو مخمه چر ولور ته خوشحالي ګو داغه چمک ده داغه پرک ده وغیرہ وغیرہ هم دا غرنګي نور سوالیانو لپاره شي نه دي ذریعہ او الله به نور څه پیدا کوي موږ ته دا غلا پته نشته چې تاسو نه به پويږئ وعلى الله ولا تعالی باندې قصد السبيل لا ردنيغا ومنها او ذن باغي کی جائر کگیدی ولو شاء او کچری خو خشوي د الله تعالی له هداكم هدایت وکړي و تاسو ته اجمعين ټولتا هو الذي هلا غزات انزل شررولی دی من السماء اذا اسمان نما ان ابو لكم تاسو دبارا منه د ابونا شراب دسکلو ذریعہ ومنه د دینا شجر وندی ان زرغنیږي ونی فيه چې بده کې تسیمون تاسو سره وای د زناور ان دینه تاسو ان اغه ونی بوټي یا واخ وغیرہ چې تاسو په کې څاوي سره وای ينبتو اغار زرغنی لكم تاسو دبارا به پدی ابو سرا الزرع فصلنا وزيتون او زيتون والنخيل او كجري والعناب او انگور ومن كل الثمرات او د هر قسم میونا ان يكن في ذلك پدی کلا آیه البته نشانه ده لقوم قوم د پاره تفکرون چې فکر کوي پدی کې به د فکر نه یو شی باندې سوچ کوا یو انگور باندې سوچ وکا داغه یو دانه وګوره داغه بل پستکه وګوره داغه کې دنه ابو وګوره به داغه ابو کې هغه طاقتونه وګوره داغه کې کم طاقتونه الله تعالی چولي داغه به ځای کې وګوره داغه غرنګونه وګوره داغه هغه بوټي وګوره چې اډوینا افغانستان کې چا چې لیدلی او هغه کې هغه کله چې د انګورو باغونه دي چې موسم ختم شي اضافي شاخونه ختم شي صرف داسې یو شاخ پاتې شي او بیا چې ګوري هیڅ بنوي ته به دې پټي کې به دونه انګور څنګه کیږي او چې کله د سیزن راشي او دومره انګور باغه پټو کې وشي چې ټرپونه غنه ډکیږي او هغه په خیال باندې کوي چې دادی کې څنګه پیدا شي دا الله تعالی کوي سبحان الله وسخر او تابع کړی دي لکم تاسو د پر الليل اشفا والنهار او رضا والشمس او مرسترګ والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات ټول تابع دي به امري په حکم دا غسرا ان يكن في ذلك بديك الايات النشانات لقوم اقوم د پر يعقلون چې عقل لري وما زرع لكم او غچ پیدا کړل تاسو لپاره په الارض بسمکه کې مختلف دي الوانه رنگونه د اغه ان يكن في ذلك بديك الايه البته نشانه ده لقوم قوم د لپاره يذكرون چې نصیحت قبلې غور کوي وهو الذي لها غذات الصخره شتابي غړو البحر دریاب لتاكلوا دي لپاره چې تاسو خوراک کوي منه د اغینا لحمن د وخي طريا تازه او د مہي وخه وګره داغه نن سبا تاسو چې کوم تحقیق شوی دی داغه هغه کې چې کوم طاقت الله تعالی چولای داغه په پستکی کې چې کم کیلشیم دی داغه په خوخه کې کم پروتین دی یا کم ضرورت دی زموږ د نن سبا د بیماریانو خاص کر د بلډ پريشر یا د داسي او د کوم چې موږ د شوګر مریضان دي او بیا داسي عجیب شی دی کدا سو لیدلی وی په دې ټي وي کې خاص کر هغه سټیشن چې د جناور سټیشن داسې عجیبه ده باید داسې شی الله تعالی پیدا کړی دی د دې هغه مزل او شکل وګورئ بیا په دې کې هغه عجیبه تعداد او خوبصورتي وګورئ او داسې شی الله پیدا کړی دی چې هر یو شی دغه خوري خپل میانیم خوري څومره چې جناور دی هغه ټول خوري انسانانیم خوري او دومره تعداد کله پیدا کړی دي چې د یو مې کتا سو وګورئ کوم ځکه چې تحقیق شوی دغه ته وګورئ چې په زرګونو تعداد کې هغه وې پیدا کوي زرګونو تعداد کې هغه وونه څه حصہ غنور بیان اخري او څه حصہ نه بیان پیدا وشي او کمیږي نه نور مسلسل او بیا اسانواله الله تعالی څومره پکې پیدا کړی چې د حلالولو ضرورت یې نشته بغیر د حلالولو نه حلال دي بغیر د حلالولو او بیا د هرې او بو د خپل ځای کړه د ترخو خپل ځای کړه د قوګو خپل ځای کړه د میانو بیا دغه خوبصورتي چې کومه ذریعہ ده د کوم جلوې بنگلي دي یا خخ ځایونه دي پغې کې هغه بکسونو کې خودي شوی دي څومره خسته عجیب میان دي نخری تاسو وخیا تازه وتستخرجوا او تاسو روباسي منه ددینا حیتن کاله
ان څه کله سوره رحمان ته تاسو ګورئ آیت نمبر 22 ته هغه کله فرمایي چې یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان دا کوم دې راوځي د مرغلره دا دې د دریابونو نه راوځي دینه تاسو د هغه راو باسي دا چا کړی دی الله تعالی کړی دی تلبسونها چې تاسو غوندي هغه کالی حکم چې الله تعالی پیدا کړی دی تاسو ته دې لپاره ان نور خو خود پرېګدا چې موږ دا پښتانه موږ خپل ژبه کې ورته کونجه کې وایو ادمره دومره غوونه وانت نه هغه نه څومره خسته طریقې سره غارونه جوړي او خلکو دینه د دریاب بغاړي کې کراچي کې تاسو وګورئ یا نور د خان سره تاسو وګورئ هغه نه څومره خسته خلکو کشتیان او نور مختلف شیونه جوړ کړی دي همدغه رنګ نور د قایص سره الله تعالی پیدا کړی دی بده کې وترل فلک او تب ګوري کشته مواخره چشلوی به فيه پدې کې روانه بوي ولتبتغوا او تاسو لټونه کوي من فضله داغه د فضلنا ولعلکم دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر ادا کړئ د الله تعالی والقا او اغا چولی دی فی الارض بزمکه کې رواسی غرنا اندا تمیدا چې اونړکیږي به کوم پتا سو باندې دا غرنا دې لپاره چې دا اونړکی بیا درته اعتراض نه خلک یا کوي چې کني الله تعالی و دینه بغیر د زمکه هواره پاتې کړی و نو ډیر خو به د ساينس په دی هغه باندې نه پوهیږم خو چې دې د زمکه چې کم پلیټونه الله جوړ کړی دي دلاندې باندې خو دي دې لپاره هم د غره ضرورت ته او په دې غره کې چې کوم الله تعالی بیا قوتونه چولې دي په دې کې اوس په نو وګوره په دې کې مالګه وګوره په دې کې بیا د غرنګي د هیري جواهراتونه علاوه هغه معدنیات تاسو وګورئ په دې کې ګیس تاسو وګورئ په دې کې نور شیونه دا ټول الله تعالی په دې کې موږ د خایدا مخامخ غر تاسو وګورئ فزیک سره چې کوم دی دا چې موږ کله نه دا فزیک او اعتبار لیدل هغه وخت نه ګورو او شپور دې په دې کې دماکی دي او کانی دي روباسي بیا زمونږ دا چپس تاسو وګورئ زمونږ ماربل تاسو وګورئ د کورونو د خیر ذریعہ تاسو وګورئ دا چرته نه دا شیشه تاسو وګورئ دا چرته نه جوړی شوی کاغذ تاسو وګورئ د لرګي د ذریعہ یا دا غرنګ نور نبيان د دې الله تعالی د اسمه کې ضرورت ولا تعالی پیدا کړی بیا په دې کې خوبصورتي وګورئ کوم چې غرایزي علاقې دي سواد تاسو وګورئ کاغان تاسو وګورئ ناران تاسو وګورئ یا د افغانستان د علاقې د زازو د علاقې تاسو وګورئ دا نور چې کوم د غرایزي علاقې دي اتمره الله تعالی باغی کې خاص تا چولې هغه هغه بوټي تاسو وګورئ دغه او په تاسو وګورئ دغه هغه مزه تاسو وګورئ الله تعالی دې تاسو په دې باندې پوي کی نغورنا دي ان تمید بكم وانهارا او نهرنا وسبلا او لاري لعلكم دې لپاره چې تاسو تهتدون لار مومي وعلامات او ذل نور نخدي وبالنجم او پستور کې هم يهتدون چې دوی لار مومي افمن يخلق ايا غڅو چې پیدا کوي کمن دا پشان د هغه چا دی لا يخلق چې پیدا شي نه کړي دا الله پیدا کړی دي دا چې چا نه غواړي د پیدا کړی دي نه چې نه پیدا کړی دا برابر دي سره نو دي برابرای او ان تعدوا او کتا شمرل غواړي نعمت الله نعمت الله تعالی لا تحصوها نه شمارله ان الله بشکل تعالی غفور بخون کده رحیم مهربان ده والله ولا تعالی يعلم بهيږي ما بغشبانه تسرون چې تاسو پټوي وما بغشبانه تعلنون چې تاسو ښکارا کوي والذین او هغه خلق يدعون چې دوی را بلی من دون الله سوا الله تعالی لا يخلقون او نه پیدا کوي شی هیڅ شی وهم يخلقون او دې په خپل پیدا کړی شوی دي اموات دمړي دي غیر احیاء ان ژوندین دي دینه مضبوط دلیل یا دینه مضبوط بل کوم آیات کې دلی شي چې دې ته سړی وای الله وای مړ دي دی ونه نه دي مړ الله وای ناوري دی ونه اوري نو دا الله ومنو کړه دی ومني دی وای کنه د مړي دي دا اوري دا اوریدي شي به ته نږدې وای به په دومره فاصله کې وای او به دا مدد کیږي وغیرہ وغیرہ الله وای نه دي ژوند دي دا او ما يشعرون او دی په دیم نه پويږي ايان يبعثون چې کله به دوی راپورته کولې شي دینم نه دي خبر او دې مدد غواړي الہکم معبود استاسو الہ معبود واحد یو فالذین بسوا کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت باخرت باندې قلوبهم زنت دوی منکرتن اغا منکر دی وهم او دوی مستكبرون تکبر کوي لا جرم شک نشته یقینا ان الله بشکل تعالی يعلم بهیږي ما بغشون باندې یسرون چې دوی پټي او ما بغشون باندې يعلنون چې دوی ښکار کوي انه بشک شان ذا لا يحب من انه بشک اغا ان الله تعالی لا يحب من انکی المستكبرین غرور کوونکو سره واذا ورکل قیل چې ویل شي لهم دوی تمازا انزل ربکم سنازل کړي دي تاسو رب
قالو دی بیا په جواب کې وای اساطیر الاولین دا خو کسی د پخوانو خلقو کسی د مخکینو خلقو ليحملوا د لپاره چې دوی اوچت کی اوزارهم پیټي خپل د ګناهونو کاملتن پورا یوم القیامت پرز قیامت ومن اوزار الذین او پیټي د او خلقهم اوچت کی یذلونهم چې دوی گمراه کوي بغیر علم پنا په سره الا خبر شا سا اډیر بد ما هغه پیټي یزرون چې دوی اوچتای قد بدا کی سرا مکرا تدبیر کړو الذين او کسانو مکر کړو او کسانو من قبلهم چې دین وړاندې وو فات الله براغ الله تعالی ان راغ حکم د الله تعالی بنيانهم د دې په عمارت باندې کم عمارت دا مکر عمارت باندې هغه مکر په بنیاد چې کم تعمیر جوړ کړو من القواعد د بنیادونو نا فخر بصرا پری وته علی بدوی باندې السقف چت من فوقهم دبرنا واتاهم اور هغه بدوی باندې العذاب وعذاب من حيث داغذين لا يشعرون چې دې توقعهم نوا تمهم نوا خیالهم نکو داغذینا ثم بیا یوم القیامت برز قیامت یخزیهم دوی بشرمده کی ويقول او بوئی الله تعالی بدوی ته وای اين شرکائی چرته دی هغه شریکان زما یعنی تاسو چې ما سره شریکول الذين اغا کنتم چې وای تاسو تشاقون چې جګړه وکول تاسو د هغه مبارکي مؤمنانو سره فيهم باغي کی قال او بوای الذين كسان اوت العلم چې ورکړی شوی د پوها ان الخزي بشکر سوای اليوم ننرذي وسوء او سختی چې کومه ده علی الکافرین په کافر باندې ده الذين كسان تتوفاهم الملائکه چې مرکې به اغوی فرشتي ظالمی چې ظلم کو انفسهم خپل ځانونو سره فالقوا بذوی به پیش کی السلام صلح جوړا مودا ورته وای دي فرشتو ته بده وای ما كنا نو مونږ نعمل چې عمل مکو من سوء اند بدینا بلا ولنا ان الله بشکل تعالی غلی علیم په هده بما باغسبان کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکو نو اوس دروغ مو وای فدخلوا بیا بدی ته ویلې شي چې روحي واغستې شي ابواب جهنم داخل شي په دروازو د جهنم کې خالدین همیشه وي فيها بغي کې فلا بئس بدر بد مثوا ذ المتکبرین هغه کور د کبرجنو کور د کبر کوونکو وقيل او بویل شي للذین خلقوا اتقوا جغي پرهیزګاری کړي وا ماذا انزل ربكم چې څه نازل کړي دي رب دستاسو هغه خو ویل چې اساطیر الاولین دي کنه اوس هغه مقابله کې الله تعالی هغه بیانوي څه نازل کړ رب دستاسو قالوا دی وای خیره چې خیر نازل کړي دي للذین خلقوا تبار احسنوا چې هغه نیک کړي وا فی هذه الدنيا بهذه الدنيا بدی دنیا کې حسنه غید بار بنی کی وی ولدار الاخرته او کور رستنه خیر دا بهتر ده ولا نعمه او ډیر بهتر ده دار المتقین کور د پرهیزګارانو جنات باغون دی عدن د همیشګری يدخلونها جديبن نوزي اغیتا تجری روان وی من تحت الانهار داخلان نهرنا خالدین لهم ذی لپاره فی باغی کی ما اغسی یشاؤون چې دوی غواړي کذالک هم دغرنګ یجزی الله بدل بورګی الله تعالی المتقین متقیان او تا پرهیزګار خلق تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای متفقون علیه حدیث ته ابو هريره روایت ته چې الله تعالی فرمایي چې ما خپل نیک بندگانو ته داسې ځای جوړ کړی دی چې نه هغه دماغ وغه باره کې سوچ کړی دی نه هغه سترګو لیدل دی نه وګونو هغه اوریدل دي یعنی دغه بهترین ځای دی د جنت الله تعالی دې موږ سره نصیب کړي او دا به تقوادارو د پاره وي الذين اغا تتوفاهم الملائکه چې مړکې فرشتي طیبین چې هغه پاک وي یقولون دی بوای سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې ادخلون نوزی الجنه جنت بما سبب دا عملون کنتم چې وای تاسو تعملون چې تاسو وکول هل ينظرون آیا دوی انتظار کوي نه کوي دوی انتظار الا مگر اندا چې تاتيهم الملائکه شراشی بدوی باندې فرشتي او یاتی امر ربک یراشی امر حکم ربک رب استا حکم د عذاب مراد ده رب شی بدوی باندې عذاب ستا د رب طرفنا کذالک هم دغرنګي فعل الذين کار کړه او کسان من قبلهم چې دوی نوړان دیو وما ظلمهم الله ظلم نو کړه الله تعالی دوی سره ولکن كانوا دوی انفسهم بخبل ځانونه باندې بخبلا یظلمون چې ظلم کو فاصابهم سیئات ما عملوا فاصابهم بصور زبرسی کی دوی ته سیئات او بد یعنی بد عملونو هغه نتیجه ما هغه عملو چې دوی عمل کړو وحاقا او راگیر بکی بهم دوی ما هغه
کانو شودوی به هغه پور یستهزئون چې ټوکی به کولې وحاق بهم یغیر به کې عذاب چې کم پورې دی ټوکی کولې وقالوا وای الذين كسان اشركوا چې چا شریک جوړ کړي او الله سره لو شاء الله کچری خو خوید الله تعالی ما عبدنا نمغه عبادت نه وکړي من دونه سوا د الله تعالی نه د بلچا من شيء دیت شینا نحن منغه ولا اباؤنا نپلارانو زمغه ولا حرمنا او نه منغه حرام کړی وې من دونه سوا د اغنا من شيء انت شيء ان علاوه د حکمنا خدا د الله په خوا ځکه موږ دا څه وکړل کذالک هم دا غرنګي فعل الذين کړيو او کسان من قبلهم دین مخکیو فهل على الرسل نو آیا شتب پیغمبرانو باندې سوا د دینا الا مگر البلاغ المبين اگر سوال دي ښکارا هغه به تبلیغ کوي نو تاسو معنی کنه معنی ولقد بتاکید سره بعثنا موږ مقرر کړیو فی کل امه په هر یو امت کې رسولن پیغمبر اندا چې ان پیغمبر ته موږ حکم کړو یا پیغمبر وکاو دی ته حکم عبد الله عبادت کوي د الله تعالی واجتنبوا او ځان بچ کی الطاغوت د شیطان نا فمنهم بدنت دوینا من اغسوک دی حد الله چې هدایت کړی دی الله تعالی او ایتا ومنهم بدنت دوینا من اغسوک دی حقت چې ثابت شوی دی علی باغی باندې الضلالت گمراهی فسیرو بس او ګرځي گئی تاسو فل ارض بسمکه کی فنذروا به او ګوره کې پچ څنګه شوکانا څنګه شو عاقبت المکذبین اخر انجام د دروغ زنو یا د دروغ غنون کو د قران یا د آیتونو د الله تعالی ان تحرس کجیر تحرس کی علی هداهم د دې په هدایت باندې یعنی کډیر حریص شي چې کني دې ته هدایت ملاو شي فإن الله بس بشکل تعالی لا يهدي هدایت نه کوي من هغه چاته یذل چغه گمراه کی مال و مالهم چغه گمراه کی و مالهم او نبوی دوی لپاره من ناصرین څوک مدد کوونکې واقسموا ذی قسمنا وقال بالله فلا تعالی باندې جهاد ایمانهم مضبوط قسمنا لا يبعث الله دی بویلی داسې قسمونه خپل چې نه به پاتې الله تعالی من هغه څوک يموت یو ور مرشي چې مرشي بیا به نه پاتې بلا ولنا وعدن دا وعده علیه بلا تعالی باندې حقا رښتیا ولکن او لیکن اکثر الناس اکثر د خلقنا لا يعلمون نپوهیږي ليبين لهم الذي دې لپاره ليبين دې لپاره چې ښکارا کی لهم دوی ته الذي اغا يختلفون چې دوی اختلاف کو فيه باغی کې وليعلم الذين او دې لپاره چې معلوم کی هغه کسان کفرو چې کافران دي انهم چې بشک دوی کانوا دوی کاذبین دروغ وایونکي دروغزن انما بشک خبر ادا د بلنه دا قولنا خبر زمغا لشیء د یشید پارا اذا هر کله اردنا هو چې مونږ اراده وکړو د هغه یعنی هر یو کار چې اراده وکړو ان دا نقول مونږ او له اغتا کون چې شاف یکون بس بیا هغه وشي والذین واکسان هاجروا چې هجرت کړي دي فی الله د الله تعالی بلاره کې من بعد رستمات اغنا ظلمو چې ظلم وکړي شو لنبوئ انهم نخامق مونږ بځای ورکو دوی ته په دنیا په دنیا کې حسنه خیستا والاجر الاخرته او بدل د اخرت اکبر ډیر لوی ده لو کانوا یعلمون کاش دوی پوهیدل الذين كسان لذا خلق صبروا چې دوی صبر کړي دي وعلى ربهم وقل رباني يتوکلون ځان اسفارل دي دوی توکل کوي وما ارسلنا او نذير لګلی مونږه بن قبل کتانا مخي الا مگر لګلی مدي رجالن سړی نوحي چې مونږه وਹੀ کړي و الیهم غوي طرف ته فاسالو بس پختنه وک اهل الذکر د عالمانو نه د پوهانو نه ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پوهیږئ بالبينات بخار دلائل سرا و زبر په کتابونو سرا وانزلنا امغه نازل کړي دي الیک امغه نازل کړي دي الیک استا طرف ته الذکر نصیحت د قران لتبین دې لپاره چې بیان وکړي لناس خلقو ته ما نزل اغا چې نازل کړي شوی دی الیهم دوی طرف ته ولعلهم دې لپاره چې دوی يتفکرون فکرو کې بده کې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس یو خدا خبره ده کنه چې بیانو کې تدیتا او بل خبره ده چې ته دیتا د علم نه پښتنه وکي به د دوه آیتونه چې خپل کې شامل کې نو معلومیږي د دینه ده چې الله تعالی فرمایي چې د قران سره ما باقاعده معلم قران عمر لګل دي د دې لپاره چې د دې قران کریم هغه بیان چې دی کوي عملی طور باندې خلکو ته وخی او دا حکمت د الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و سلم یا د نور پیغمبرانو چې هغه په حیثیت انسان الله تعالی لګلی کفرشته وي نو موږ به ویل چې دا خوږی کیږي نه د دې خو حاجت نشته د دې خو خواهش نشته وغیرہ او عملی طور باندې تاسو ته غنمونه جوړ کی او خی تاسو ته اف امنا
اف امنا آیا بیا امن کی شول یره ختم شول الذین دغو کسانو مکروا السیئات چاغی کول بد کارونا ان یخسفا ان مکر کو دا چکنی نن بباسی الله ولا تعالی بهم الارض پدوی باندې زمکا یعنی خخب کی دوی پزمکا کی او یاتیهم یا براشی پدوی باندې العذاب عذاب من حيث اغذین لا يشعرون چې دوی بنه پوهیږي او یاخذهم یبونی سیدوی فی تقلبهم پتلو راتلو ځایونو کې پلارو کې فما هم بمعجزین بس ندی دوی شکست ورکون کې الله تعالی تا او یاخذهم یبونی سیدوی علی تخوف وحالت دیاره کې فإن ربكم بشکر رب استاسل رؤوف ډیر مهربان دی رحیم معافی کون کې ده تخوف نمراد ان د دې باندې به ير راولي او دا ير به ورور هلاکت ته ورسي ایر په بنیاد به الله هلاک کی دوی اولم يروا آیا ندی کتی دلی دوی الا ما خلق الله اغشی طرف ته پیدا کړی دی الله تعالی من شيء تشینا يتفيئ چې ګرځي را ګرځي ظلاله سوري د اغه عن اليمين د خي طرفنا والشمائل او د غس طرفنا سجدا سجده کون کی لله الله تعالی وهم او دوی داخرون عاجزی کون کی دی الله تعالی د پاره ولله ولا تعالی د پاره یسجد سجده کوي ما هغه په سماوات کې په اسمانونو کې دی و ما هغه شیونه په الارض کې پزماکه کې دی من دابتن د زنده سرونه والملائکه فرشتي هم سجده کوي وهم او دوی ټول لا یستكبرون غرور نه کوي یخافون دو یریږي ربهم د خپل ربنا من فوقهم د بر طرفنا ويفعلون كيدوي ما اغا يؤمرون چې دې ته حکم کولای شي وقال الله سجده بیا وقال الله اولی الله تعالی لا تتخذوا مجلوی تاسو الہین اثنين معبودان دوا انما بشک خبر ادا بلندا هو اغا الہ معبود واحد یو فایا بس ما نفرحبون او یری گئی وله الله تعالی د پاره ما اغا ذی فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض او بزمکه کې دی وله الله تعالی د پاره الدین او بندگی دا عبادت ته واسبا قائم دائم ہمیشہ افغیر اللہ آیا سوا د الله تعالی نه تتقون تاسو یریږئ د بلچانا وما بكم ونشتا پتا سبحانیه نشتا تاسو سره من نعمت د نعمتنا فمن الله ان اذ داس نعمت نشتا تاسو سره بغیر د الله تعالی طرفنا ثم بیا اذا هر کلا مسکم چې اورسیږي تاسو ته الضر تکلیف الیه نو امد الله تا تجرون تاسو بیا ژاړئ فریاد کوئ دتا ثم بیا اظهار کلا کشفا چاغه لری کی الضر اغه تکلیف عنکم تاسنا اذا نو په دغه وخت کې فریقونه وړل منکم تاسنا بربهم په خپل رب سره یشرکون شریکان جوړی بیا چې ګنده فلانی دی ته تلی او ما فلانی بابا ته تلی او ما فلانی وکړل دا وغیرہ لیکفروا دې لپاره چې دوی کفر کوي بما پاغه سباندې اتیناهم چې موږ ورکړیو دوی ته فتمتعوا بس تاسو پیدا واخلئ لیکفروا چې ناشکری وکي پاغه سباندې چې دوی ته موږ ورکړی دي بس پیدا واخلئ تاسو فسوب بډې زر دیتا علمون چې تاسو به خبر شئ ويجعلون او دوی جوړی لما د هغه چا د پاره لا علمون چې نه پويږي نصیبا حصہ مما د هغه رزقناهم چې موږ ورکړی دي دوی ته تالله قسم دې په الله باندې لا تسالون چې خامخه په پختنه وشي عما کنتم پاغه چې وای تاسو باغې کې تفترون چې جوړول به مد ځاننا ويجعلون او دوی جوړی لله الله د پاره البنات لنا سبحانه پاک الله تعالی د لوننا ولهم او دوی د پاره ما اغذ یشتهون چې دوی غواړي یعنی خپل ځان د پاره په زمن غواړي او الله د پاره لونی مقرري فاغه شرک هم د بی انصافی کوي کله غلط کار کوي نو غلط کار هم د سیمه کوي نو هغه ځان د پاره زمن خو کوي ولادت په لونی جوړوي ته واذا هر کلا بشرا چې زیر ورکل شي احدهم یو کسنا د دوی ته بالانثى په لور باندې چې کنه لور دی پیدا شوی دا زول نشیده وجهه مغدد مسودن تکتور وهو او ده قزیم دکی د غمنا غمجن شي بیا ملور پیدا شو یتوارا پټ مخګرځي من القوم د خلقنا من سوء ان وجد شرمنا ان کنه دا بد کار شوی ده ما هغه بشر به چې زیر ورکل شوی ده دتا یمسکو آیا چې اوساتی دا معلاهون پس پکوالی سرا په بذاتی سرا ام یدسه یا نباسی فی التراب بخاورو کې ان خخر کې بخاورو کې الا خبردار سا اړ بد ما هغه يحكمون چې تاسو فیصله کوي مکه کې بمدا غران کېدل
للذین خلق د پاره لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې مثل السوء دوی د پاره مثال ډېر بد ولله ولا تعالی د پاره المثل الاعلى مثال د اوچت وهو العزيز ومغلا تعالی زورور دی الحکیم خاوند حکمت ولده ولو یواخذ الله کثیرونی سی الله تعالی الناس خلق بظلمهم په سبب د ظلم د دوی په وجه د ظلم د دوی ما ترکا نو پری بندی علیه په دې ځمکه باندې من دا بتین څوک زنده سره ولکن او لیکن یؤخرهم الله تعالی مهلت ورکوي دوی ته الی اجلین پر یو وخت مسمى مقرره پوری یونټی مقرره پوری نمونږ څنګه یو بل تخیری کوو یا یو بل باندې غصه کوو او بیا وای دا ختم شي وي کاله تعالی په خپل مرزي باندې خلک ختم نه کین اوسه پورې بار شي ختم شي وي دغه چې د عذاب د پاره په دعا او کې ولای قبول کی نو چې کوم دې باندې عذاب راشي دغه زنده سری ټول ورته ختم شي نو الله وي د هر شی به ختم شي وي بیا فاذا جاء ارکل چراشی اجلهم اغنیټه د دوی لا یستاخرون نو نبشی ورستو اغا ساعتا یسعد ولا یستقدمون او نبدوی وړاندې شي د اغینا ويجعلون او دوی جوړی لله الله د پاره ما اغا یکرهون چې دوی بدګنی ځان د پاره وتصفو او بیانې دوی السنتهم اجبد دوی الکذب درو ان لهم الحسنى چې کني دوی د پاره بهتر حالت ته د دوی دروغ وای لا جرم هیڅ شک نشته لازم ده په دوی باندې ان چې بشکل هم دوی د پاره النار اور ده وانهم بشکل دوی بمفرتون پاغه اور کې به ایر کړل شي پاغه اور کې الله قسم نه پالا تعالی باندې لقد بدا کی سر ارسلنا منغرا لګلی دی الی امتونو طرف ته من قبل کتا نمخ فزینا بس اغوی خسته کړو لهم بس خسته کړو لهم شیطان او اغوی د پاره شیطان اعمالهم عملون د اغوی فهو بس اغوی بس اغه شیطان ولیهم ملګری د دوی دی الیوم ننظر دی ولهم او دوی د پاره عذاب علیم دردناک وی وما انزلنا او ندی نازل کړی موږ علیک پتا باندې الکتاب کتاب الا مگر دې لپاره لتبینا چې تخکار کی لهم دوی لپاره الذي اغا اختلافو چې دوی اختلاف کړو فيه باغی کی وهدن او دا هدایت ته ورحمتن او دا رحمت ته لقوم من قوم لپاره یؤمنون چې ایمان راوړي والله ولا تعالی انزل راول دی من السماء اذا اسمان نما ان ابو فاحيا بیا ژوند کوي به بدی بیا ژوند کله به بدی ابو سر الارض ازمکا بعد موتها ورستد اغه چوالی دا غزمکنا ان یقینا فی ذلک بدی کل آیه النخذ لقوم اغه خلق دغه قوم د پاره يسمعون چې غي اوري وان بیا نشانات د الله تعالی توحید وَإِنَّهُ يَكِنًا لَكُمْ تَعْذَبَارَ فِي الْأَنْعَامِ بَصَرْوُ كِ لَعِبْرَةً نِشَانَاتِ اغه کې هم تَعْذَبَارَ د عبرت نخدي نسقيكم مونږ کو پتا سباندې مما د هغنا فی بطونی چې دې په خېټو کې دي د دې جناورو د دې چار په چار پایانو من بین فرثن پمنز فرثن د ډکو امتیازو چې تاسو ورته وای ما ته بعض خلک وایي د الفاظ د صفا بیانای ناغت صفاونه بیا سره پویږي نور باندې لوی بول یا د څاروي د پاره چې استعماليږي الفاظ نو بیا د پچی مچ ورته استعماليږي دا ودمن او وینا لبنن شودي پي خالصا چې خالص دي سائغا فندناک دي خوشگوار دي للشاربين د سکون کو د پاره وینا وګوره ګنده شه او دا غي هغه کلمه وګوره چې کم کې هغه ګندګي کوي سرا وغیرہ او د دې من نه دارو باس یو خدای هغه جسمانی تور باندې کیفیت ته کنه چې یو طرف ته یو دی بل طرف ته بل دی و د دې من نه غپی راځي زموږ د ګډه د بزتا سو ګوري کم نه پی راځي یو دویم د دې هغه کیفیت ته د کم خوراک نه چې دا شیونه جوړیږي او هغه خوراک کې د کم ماشینری د چغارته وایي په هغه ماشینری کې د کم رنگونه دي چې الله تعالی اچي پدې کې بیا هغه کیمیکل او هغه پروتین او هغه کیلشیم وغیرہ وغیرہ ضرورتونه چې کم په پيو کې دي هغه طرف ته حواله کی او بل طرف ته وینه جوړه کی په وینو کې رنگونه بیا بدل کی چې هغه د خپل جسم ته ضرورت دا جوړ کی او د دوړو مطلب هغه شی راوبسي چې هغه اضافي د جسم ته تل دی او هغه بیا د پچو یا د ګندګي په صورت کې هغه د بهر بیا وغورځي دا کم ماشين دی یعنی کدا چې موږ دا یو ماشين چې کم د پيو نه جوړي شوی پيو نه موږ پيو جوړو د ملک کونو کې او بدی کاټونو کې بندو د دې لپاره څومره غټه ماشينریانی څومره لوی تعداد کې نوکران لګيږي څومره لوی تعداد هغه باندې بجلی لګيږي څومره غټه هغه کې ماشينونه وي او الله تعالی په دی واړه غونته ماشين کې هغه کې اوس په نشتا
پاغه کې هغه شیونه نشته آلات نشته او ټول د غوخي او د ویني راجم کړی شوی شیونه دي او بونه پاغه کې داسې کوم ماشين دي چې دا وشي او بیا د پيو رنگ ته وګوره څومره غا صفادي او دغه غسپنواله هغه په خپل هغه مزه کې غسپنواله داغه بیا دغه قوت ته وګوره بیا د بچی د پاره دغه ورکولو طاقت ته وګوره بیا د الله تعالی داسې عجیب شان دی چې په دې پيو کې نور شي اچوا یعنی او پته نه لګي نو زکا وغیرہ کوئی کم شي لري زیاته خوند خراب شي خود جز د پيو طاقت په دې اوبو اچول سره نور هم زیات شي دا د الله تعالی حکمت ده او څومره بهتري طریقې سره الله تعالی پیدا کړی دي بهرحال په دې شی باندې سوچ کوي یا په یو باندې خبره کوي به دا حیران شي د الله تعالی د دې نظام ته او د الله تعالی دی حکمت ته او د کائنات ته لشاربین د پاره د سکون کو ومن ثمرات او د بیون النخیل کجری والعناب او انګور تتخذون چې تاسو جوړوي منه د اغینا سکرن نشی شینا شراب ورزقا او رزي حسنا د خپل ځان د پاره خستا ان یقینا فی ذلک بشک بدی کی لآیه نشانه ده لقوم اقوام د پاره یاقلون چې غوی عقل نکاره خلی واوحى او وحی وکړه ربک رب دستا وحی خو لکیږي لطیف اشاره ته هغه اشارات چې غیر محسوس انداز کې بل چاته خبره ورسیږي او بیا د وحی قسمونه دي دیوانه باقاعده بیل بحث دي کتابونه خلکو په لیکلي دي غټ یو قسم هغه دی چې باقاعده انسان یعنی پیغمبر په د باندې پوښي چې دا فرشته ده او د الله تعالی طرف نه ماته راغله او دا د الله خبره ماته کوي دا بیل کیفیت دی یو هغه کیفیت دی چې چا باندې کیږي هغه په دې باندې پوښ نشي چې دا خبره په کم کیفیت کې ماته راغله او دا چا مازر کې رواچولا خوب ذری سره راغلا سړی ذری سره راغلا ناسیه د ناسیه ذری سره راغلا اساس مازر کې دا خبره واچولا نو هغه ته هم وحی ویل کیږي ځکه چې د وحی لفظي معنا ډیره باریک بنا لطیفه ده لطیف چې کومه معنا ده هغه اشاره ته ویل کیږي چا بل پویم نشي خدا غزر کې خبره واچولې بل پویم نشي او داسې وحی الله تعالی زناور ہوتا انسانان ہوتا زنانه ہوتا مخکم کړي دا اوسم کوي هغه وحی بنده دا چې هغه د هدایت په بنیاد باندې پیغمبرانو ته زمونږ په دین کې اضافه یا کمی وکي دا بنده راځي بیا دا به بیا ناراضي لکه دا نوی قیدانانو ځان جوړ کړی دا چې دا اخیری پیغمبر دی او د امتی نبی دی او عیسی علی السلام مړ شوی دی او دا هغه مسیح موعود دی وغیرہ وغیرہ دا ځان ته دلایل دی بیا نو هغه وحی وکړه یا هغه پزړه کې واچولا یا نو مرتبه بل ورکوا الهام نو ورکوي ورته دا مونږ به ورسره دا نمونه خو دي کني یا الهام یا بل شي دا ټول د وحی تشریح ده دا ټول د وحی تشریح ده او دغه څه شک هم نشته خو خلکو ته ناسي ان د دې باندې معمولی خبره ما ځکه وکړه لوی به اس په دې باندې پکارو چې قیدیانانو عمدک خبره ځان ته کړی ده چې وحی ګوره دې ته وشو نه دا دلیل دې خبره چې وحی دینه بعد هم راځي او زمونږ دا کم چې غلام احمد قادیان دا باقاعده د الله پیغمبر د نعوذ بالله من ذلک واوحى ربك او وحی وکړه رب دستا ال النخل د شادو هغه مچې ته ویل کی تاسو ورته وایي ان اتخذي چې ته جوړ کا من الجبال د غروننا بيوتن کورنا ومن الشجر او بونو کې هم ان دوننا ومما او اغنا يعرشون چې دوی چتونه جوړي د خلکو په کورونو کې چتونو کې مخکې به کچا کورونو برانډي وي بغي کې جوړي ثم بیا کلی خوراک وا دا ټول صيغه ګوره د مؤنث ده واوحى ربك الى النخل ان اتخذي بیا ورپسې ومن الشجر بما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فصلکی ربکی دا ټول د اغدی د تسنیه صيغه ده نه دا خبره کوي الله تعالی موچي خو هغه خزي موچي ده مخکې دا پته نه و اوس دا ساين ثابت کړه چې شاد جوړي صرف هغه موچي چې کومي زنانه دي پکې خزي دي او هغه ته الله تعالی او دا الله تعالی مخکې نه اشاره کړې و او دې باندې تحقیق شوی اول خبره دا و چې دا نران جوړول کوي به ورسره دا پته ولګی دا او د دې یو لوی دومره لوی تحقیقات په دې باندې شوی دي چې دا غټ کتابونه د دې په نظام د دې په سیستم باندې د دې چې څنګه طریقې سره ګلنا هغه اوبره خلی په کومه طریقې سره د دې په ماشين کې الله تعالی جوړي او بیا د دې هغه چې هغه د دې ګندګی دا موږ لپاره بهترین شی الله تعالی جوړ کړی د شاهد ذریعہ سره او بیا هغه شاهد کې الله تعالی څومره هغه چولې دي شفا چولې د انسانانو لپاره بیوتن کورونا ثم بیا کلی خوراک وا من کل ثمرات د هر قسم میونه
فصل کی بیا روان شا یعنی زبیا سبل ربک بلارد رب خپل ذل اسانتیا سرا یا الله رچ هغه اسانی دي تا د پر رکوټ بګی نشتا یخرجو رؤزی من بطون هذه د خېټونه شراب کل د هغه شی چې کله کیږي یعنی شهد مختلفون چې مختلف دي الوانه رنگونه د هغه فيه باغه کې شفاء للناس خلق د پاره بیل رنگ بیل شه پلوڅ رنگ بیل شه همدا غرنګي د نور چې کوم مختلف شیونه دي غرونو کې کیږي هغه بیل شین دي او د ټولو کې شفاء الله تعالی چولې ده بیا به دي شفاء باندې غټ غټ نیغلي کلی یتو شیونه په دې وخت کې بیانېږي نه قاضي تاسو فائدې لپاره بوخایما چې کوم بدن اوس وځي اور سره تاسو لکشات په واچوي به تماشا وکړي نه دا غداغ پاتې کیږي او نه استوزه پاتې کیږي نه غزه کې سبق تکلیف پاتې کیږي همدارنګه چا چې باډي غټوي د دې سحر دوه چمچ شاد واچي په ګرم اوبو کې روزانه باقاعدګي سره دی اوس کې الله تعالی به دا چربي ختمه کړي او چې څوک مانده ده نو د سربول دل غواړي د شاد سحر په یخ اوبو کې واچي او د بنهار باندې غس کی او ټول نغټه جنن سبا ز باقاعده ور کوم او باقاعده اور باندې دغه مې کړل چې کم د ګردو مریض وي ګردې هغه د باقاعدګي سره په نار باندې درې وخته یو ګلاس اوبو کې دوه چمچ اچي غبین او د دې بیاس کی د ګردې والا تعالی صفا کې د کانو د ګندګي نه هم باغی کې کپړسوبي هغه هم او هغه کار په خوده الله تعالی بغم لري هغه هم صفا کې هم دارنګ د دې نور ډېر بشماره د فائدې په دې کې طاقتونه دي او کوم چې خالد غزنوی د دې تحقیق کړی دی دا د میا صاحب د پاره خبره وکړه هغه چې کوم تحقیق کړی دی هغه وایي چې شپږ چمچې کا 24 غنټو کې یو سړی اخري نو دا د شوګر ته نقصان نه کوي هغه شوګر ته نقصان نه کوي دا دغه تحقیق د ما خپل د دې اندازه نشته او بیا هغه چې هغه شوګر د ټوله چینی ده پکې خو الله ویلي چې د کې شفا ده نو الله تعالی به شفا پکې واچي ان فی ذلک بشک بدی کی لآیت النخذ نشانه ده قوم نه قوم د پاره یتفکرون چې هغه سوچ کوي فکر کوي پدې کې تحقیقات کوي پدې باندې وړاندو دي سری کې نه زمونږ د قران کریم نه هغه ایتونه راغستې دي چې بل ځا باندې د کفر آسان سره الزام لګولې شو دا موږ ته راغستې دي او ډیر زیات چې نکان خلک یو نمونځ او داس مته راغسته چې دا سه ابوس کوا درې رکعات کوا څلور رکعات کوا دوه رکعات کوا دا پکې فرض دي دا پکې سنت دي چې کوم ځای کې د مرته زو کما فورن به پښتنه کېږي د هغه اعمالو دا دومره شو دا دسی شو دا وسی دا او دا دومره غټ د دې قران کریم هغه موضوع موږ بالکل په ځای باندې پر خو دي بالکل په ځای باندې پر خو دي او موږ چې د دې کافرو د پیپسي یا د دې د نور شیونه چې کوم جوړای دي يهوديان سره دي د کپتان کنه بهر حال وغیرہ په دې کې چې څومره تحقیق شوه دی فائدہ پکې نشته ټول نقصان دی او دې مقابله کې الله تعالی د کبینو په صورت کې مسلمانانو ته چې کوم خبره خودلې ده او د پوی په صورت کې الله تعالی چې کوم خودلې ده او په دې کې به چې کوم او بیا د دې تحقیق شوه دی ان دا خو سره دی روان شي په نور نه وزینو د پاکستان هر 5 کسانو باندې یو غوا رسیږي هر 5 کسانو باندې یو غوا یو میقادی ته رسیږي دا غي پوی وغیرہ دا د دې ضرورتونه دی پوره کوي دا غي ضرورتونه دی پوره کول شي او بیا هغه شی چې موږ د هضمې لپاره استعمالو هغه ټول قوتونه الله تعالی په دې غبینو کې او الله تعالی په دې پيو کې اچولي او په دې باندې زموږ د همدرد دواخانه چې کوم مشر او حکیم اساید هغه په کار شروع کړو یو هغه جوړ کړی د روح افزا هغه جوړ کړی دی او دا غرنګ د تحقیق کو او دا خبره هغه کړی و چې زه هغه د تورسېګم چې زه د پیپسیانو وغیرہ مقابله کې وز هغه شراب جوړ کما یعنی شراب نه مراد شراب نه دي ځکلو شی چې هغه د خلکو لپاره فائدہ ورسي او خلک به روټي کې به دغه شی نه چي فغه لواغه د ظالمانو مړکو شهید کړو دي ظالمانو بهر حال داسې بالا نور پیدا وکي نو یک یو سړی تحقیق کړي تاسو کې داسې کم کور دي چې روح افزا نشته ما خیال کې نه وي دا غيو سړی مهنت کړي او هغه ګلونه هغه شیونه چې الله پیدا کړی دي په سورې نه حل کې کړی دي هغه کې هغه شیونه دي په دې روح افزا کې او خاص کر د ګلاب پانی دي هغه کې یا د ګلاب پانی او بدی هغه کې الله پیدا کړی دي او دا څومره لویه فائدہ دي انسانيت ته رسولې ده دا هغه په دې همدغه رنګي کدي آیاتونه ته سوچو کې او په دې وایي تحقیقو کې استاد وجود به خلکو د لپاره څومره لوی فائدہ مند شي نو ستا هغه مسالې چې خلک په وجنګي او یا دا تحقیقات چې خلکو ته کې فائدہ ورسي نو ستا هغه ذات خلکو د لپاره فائدہ مند شو کړه ډېر فائدہ مند شو خلکو لپاره
دا هغه شی چې خلک موږ سره مخالفت کوي او موږ دې طرف ته توجه ورکو چې دا کوا نو دې باندې وته انسانيت لپاره څومره فائدہ مند شي انسانيت لپاره فائدہ مند او موږ ته دا نه کوو او قران کې الله تعالی خود دې بار بار نو الله وایي دې کې نشانات خوشتا قوم لپاره چې فکر خو به کوي سوچ به وکي تحقیق وکي په دې باندې والله ولا تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو ثم بیا یتوفاکم هغه وفات کی تاسو ومنکم جنا تاسو نه من هغه څوک دی يردو چې هغه واپس کړل شي الی ارذل العمر هغه کمزوري د عمر نه ارذل هغه ذلیل ته ویل کیږي اخیری عمر هغه عمر لکه لا علم چې دا بیا نه پوهیږي بعد علم سره د دې پوهیدونه شیئا بیت شی خو علم والا ور کړی وی تعلیم یافته وي په داسې بډا توپ ته ورسیږي چې بیا به معذور وي عقل بیا ختم شي نظر په کې هغه دې ته ورسو او ان الله بشکل تعالی علیم فوهد قدیر او طاقت ولده قدرت لرون کړي والله ولا تعالی فضل بعضکم فضیلت ور کړي الله تعالی زنو ته پتا سو باندې زنو تاسو تعالی بعدن په زنو باندې پر رزق په خوراک کې پر رزق کې فمل الذين بسوا کسان فضلوا چې هغه ته فضیلت ور کړی شوی دی برادی یعنی هغه واپس کیون کی دي رزق هم دا غي اغروزی چې کوم الله ور کړی دا علامه په هغه خلق باندې ملکت چې مالکان شوی دي ایمانهم او اخیلا سنت دوی فهم بس دوی په بده کې سواء برابر شي یعنی چاته چې فضیلت ور کړی دی الله مثال بیانوي څوک چې تاسو کې مالدار دي دا هغه مالدارو نوکران دي دا مالداری خپل نوکرانو ته دومره مال ورکړي چې دا په مالداری کې سره برابر شي نه کوي دا شرط کی دا څنګه کوي اف بنعمت الله یا بنعمت الله تعالی باندې یشهدون دي انکار کوي والله ولا تعالی ورستبل مثالم د بیا تاسو د هغه سره وضاحت کی پیدا کړی دی الله تعالی لكم تاسو د پاره من انفسکم تاسو د خپل ځانونو ازواجن بیبیانه وجعل او به جوړ لكم تاسو د پاره من ازواجکم تاسو د دې زنانو نه بنینا زامن درکل وحفظه او وسی درکل ورزقکم او تاسو ته قری او رزق درکل من الطيبات د پاک شرونا اپ بالباطل نو آیا په ناجائز یا په باطل شنو باندې یؤمنون ذو ایمان راوړي وبنعمت الله او بنعمت الله تعالی باندې هم دوی چې یکفرون انکار کوي ويعبدون او د عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه ما د هغه شینو لا یملکو چې مالک ندی لهم دوی د پاره رزقن د خوراک من السماوات د اسمان او الارض او د زمکنا شیء انت شیء ولا یستطيعون او دوی طاقت هم نه لري فلا تضربوا لله الامثال مو بیانوي تاسو الله د پاره مثالونه ځکه چې الله بارے کې سوره شورا 11 نمبر کې فرمایي چې ليس كمثله شيء هغه په مثال کې څه شی نشته دا دوی یو مثال اوس هم بیانوي اوس چې کله دې ته وایي کنه چې ته د بابا او د پیر او د غیر وغیرہ خبره ولې مانی دی وایي د دې مثال داسې دی لکه افسر ناشته او یا گورنر او یا صدر او داغه چوکیدار دی یا داغه هر دلیل چې کوم داغه په گیټ باندې ودرولې دی نو که هغه تانه خوشحالي نو دروازه به د خلاصه کلاو کی او بیا به دې صاحب سره ملاو شي او که هغه نه خپوي نو تانه هغه بادشاہ سره خوشحالي دی نشي دا هغه تنه شي راځي نو دا داسې دی لکه دا غي چوکیداران دا رسیدلی دي د الله دروازې ته نو موږ دا خوشاله وځکه چې هغه ته ورسو نو الله وی الله د لپاره مثالونه ما بیانو الله د الله دې سره مناسبت نشته د دې خلکو سره او د دې بادشاہانو خاص کر د دنیا د ښه بادشاہانو سره ان الله بشکل تعالی یعلم پوهیږي وانتم تاسو تعلمون پوهیږي ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال عبدن چې یو بنده دی یعنی غلام دی مملوکن د بل چا په اختیار کې دی لا يقدروا هغه طاقت نه لري علا شین په هیڅ باندې ومن او بل څوک ته داسې رزقنا او چې مونږ رزق ورکړی دی هغه ته مننه د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق خیستا فهو بس هغه بیا ينفق خرج کوي منو دا غنا سرا پخکپټا وجهرن پخکارا هل یستوون ایدات والا برابر دي پوښتنه تاسو دی باندې داړم باندې یو مثال دی دا مثال یو نوکر دی مثلا او هغه پخپل هم نه پويږي پولټه پتا باندې پیټه دی پتا باندې پیټه دی او خاص کر د دې د غبوتان دي یا شاته هم چې دی عبادت کوي دا ټول په دې عبادت کوونکی باندې پیټه دی هغه ته فائدہ نه رسی نقصان رسیږي دا څوک چې عبادت کوي دغه چې شکرانی وړي نظرانی وړي چوکیداری کوي خلکو سره ور باندې جګړه کوي هغه تر نه خود نه ملایږي کنه هغه تر نه څه ملایږي ولټه دی هغه د پاره ساتون کې دي دا
او بیا د غي صفائی بیا د غي انتظامات بیا په غي تعمیر جوړوا کبوت بیا غ ګرځوا بیا غ صفا کوا بیا د غي مندرونه جوړوا وغیرہ وغیرہ نو دا ټول نو یو سره داسې کیفیت کړي او د مقابله کې یو بل سره دی چې هغه په خپل اختیار هم لري او ورکولې هم شي د الله تعالی لپاره نو دا ډېر بهتر دی او هغه ډېر بهتر دی نو تاسو اندازه ولګوئ د دې خبره ومنئ که دا بل خبره منئ یعنی تاسو کې هغه سړی چې هغه د مشرک نه دی الله هغه ته رزق هم ورکړی دی او اختیار هم ورکړی دی د رزق چلو او هغه استعمالي الله تعالی حلال نه ورکړي دي دا ډېر بهتر دی که بل ډېر بهتر چې په موړ اړولې دی نو دا ډېر بهتر دی هغه مقابله کې الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دي بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی نه لا يعلمون نه پوهیږي وضرب الله ولا تعالی مثال بیان کړی دا دریم مثال دی دام چې وشي بیا درې وړ به آسان شي تاسو ته مثلا یو مثال رجلین د دو سړو احدهما یو پدې کې اب کمو هغه ګوند دی لا يقدروا ات طاقت نه لري علی شین بچی باندې وهو او ده کلن پیټه دی علی مولاه فخپل مالک باندې نو اوس هغه مثال لغون دي تراولا د بود بت ساتي کتا ساتي تبه لمبای کتا لمبای تبه ور کوي خوراکو پیسې کته وتا ته بدر کوي یعنی هر هغه شی چې د ضرورت خودي ورته کوي کنه نو دا پیټه دی په خپل مولا باندې دا او دی وای چې داس ما مولا دی الله وای دا ور باندې پیټه دی په هغه باندې اینما یوجهو چې کم طرف ته اولیږي دا لا یات بخیر نو خیر نه راوړي یعنی د دې بوت یا د دې هغه معبود چې کوم ځان ته جوړ کړي دی هر کیفیت د لپاره د نقصان دی هر کیفیت د لپاره د نقصان دی هل یستوی دا برابر دی هو دا ومن او غتو یامر چې حکم کوي بالعدل د انصاف او هو اوغا علی صراط مستقیم بلار برابرۍ دا ډول مثالونه هغه نوکر مثال اومدارنګي دا غړون مثال اومدارنګي دا ټول تاسو برابر کوي د مشرک سره په تصور کې یو د شرک یو ځای تاسو ځان تراولي او دا هغه منجور او یا دا هغه هندو وغیرہ غزان ته برابر کوي بل طرف ته یو موحد ور سره برابر کوي شاغت الله اختیار مور کړی وي قوت مور کړی وي د فیصله طاقت مور کړی وي او د هر یو عمل د د لپاره د فائدې وي کومز کوي فائدې د ترسي کده الله ذکر کوي لکه مثلا الله وای لن ينال نرسي الله تعالی ته خوخه د قربانیانو د قربانی چې مونږ وکړو د خوخه الله ته ورکو کوم ته فائدہ ده نو فائدې مونږ ته ده هم دا غرانګي زکات مونږ ورکو نو الله ته ورکو کوم ته فائدہ ده دا یو عمل دی مونږ ته فائدہ ده هم دا رنګي مونږ او داس کو د منځ د پاره د صفای الله ته مونږ پیدا کوو کوم ته فائدہ ده مونږ ته فائدہ ده یعنی هر هغه کار چې د الله رضا لپاره کوي الټه فائدہ یې د لپاره ده الله ځان لپاره نه وړنه الله ته ضرورت ده او د مقابله کې مشرک هر کار چې کوي نقصان او مغته ده او دا چاته پاره چې کوي هغه ته فائدہ کیږي الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب